ماته مونږ باندې کلا د اختر په ورځ باندې چاپو والا 35-40 گاڑی راغلل، فوج پکې و، هر یو سیز پکې و. ما واتساپ آنو، ماته واتساپ باندې کالو کو امینی صاحب مونږه غیر چاپې رستا د کور نه تاو یو او ته ځان ورکو گرفتاری ورکا، یعنی مونږ به د کور بې عزتي وکړو. ما وی عجیبه خبره ده، عجیبه خبره ده، ته به د کور بې عزتي وکړې. بې عزتي به په څه وجه باندې کوې؟ ما څه چل کړی دی؟ جرم درته پته راته ما پسې په څه وجه باندې راغلی؟ زه د چرسو کار کوم، پوډر خرڅوم، که نه قتل مې کړی دی، که ډاکې مې کړي دي، که شوکې مې کړي دي، که غداري مې کړې ده، که دهشتګردي مې کړې ده. چې اډر دی مونږ ته، ما ته هم د بره نه اډر دی چې ته به د دې تحریک دپاره بهرې د مذاکراتي کمیټۍ ممبر یې، لہذا ته به چې کوم دی ګرفتاري نه ورکوې. مې ستا خپله ته د خپل اډر تابع، زه د خپل اډر تابع. بیا ستاسو د کور کې دا ګاډي ولاړ دي، زه به دا ټول ګاډي م لرې کړم، ستا مدرسې ته به م تاله ووم. ما وې که زما د دې کور دا ځمکه ځان سره وړې شي، دا ځمکه هم ځان سره یوسه. قسم په ذات د خدای د حضور د نوم نه مونږ دا هر څه قربانو. او دا کومه مدرسه چې ته ما ته وایې چې زه به ورته تاله ووهم، ډبل ورته ووهه. زما هغه مدرسه نه ده په کار چې زه په هغې باندې سودابازي وکړم او زه ویارېږم چې نه نه زما مدرسه به تاله شي. ما ته دا هر څه وکړه، که د دې کور ګاډي خو څه کوې، که دا ځمکه وړی شي ځمکه م ورپسې یوسه. او ته خو وایې بې عزتي کوم او کور کې ګرځم. ما دلته خو به پولیس په خپله وردی کې هم نه راتلل، دومره به د دې استانې احترام کو، وردی کې به هم نه راتلل. خو که ته نن ما ته دا وایې چې زه ستا کور کې ګرځم او ګرځه، چې څه کوې هغه وکړه، خو یاد ساته دا خو ته ما په ګرفتارۍ باندې یارې، مرګ خو پکې نشته، ګرفتارۍ باندې مې یارې. خو قسم په ذات د خدای چې ته ما ته مخامخ د 500 پړې تیار کې او ما ته مخامخ د 500 پړې وي، والله العظیم که د دې مشن نه زه یو انچ هم وروسته شم.